الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبق نمبر 27 د وقف قاعده. خوګو ملګرو الله پاک ډیر خوشاله کا د وقف قاعده د دې نه په اخوا په دې قاعده کې د نوې علم شروع شو. صحیح شروع شو. دوه علمونه تاسو وي، یو د مخارج علم تاسو وي، دویم د صفات علم تاسو وي، مد غناء اقلاب اخفاء اظهار دا صفات علم دي. دریم علم په دې قاعده کې شروع شو چې هغه څه شی دی؟ علم الوقف دی، د وقف علم. امام جزري رحمت الله تعالی علیه فرمای چې علم الوقف زده کول واجب دي. ولی وځکه چې حضرت علی کرم الله وجهه فرمای چې ورتل القرآن ترتیلا، مطلب دا دی چې څنګه د حروف صحیح کول دا د قران کریم حق دی، دغه شان د دې وقفونه پیژندل د قران صحیح سره. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ترتيل وای دیتا چې حروف صحیح کول او د وقفونو پہچان کول. ځکه چې په یو ساخو سره پوره قران کریم نشي ویل کنه، ته به خامخا ودرېږي، په خپل اختیار سره به ودرېږي، یا بس تا سا فعل شي اضطراري حالت پر باندې را شو بدرېږي چې کم از کم ستا سره د ودرېدو علم وي. ټیک شو. یو وی سړی رواني ودرېګا، دې ته ویل کی په عربی کې وقف. قف ودرېګا، سړی رواني ودرېګا. یو د ناس تنوي ودرېګا، هغه د قیام قم او قیام ویل کی. قم معنی ودرېګا او دغه ودرېدو څه ویل کی؟ قیام ویل کی. یو دا خبره شو. ټیک شو جی. وس ګوره جی، دا علم الوقف، دا وقف څومره اهم سیز دی. په دې تاسو ته دوه خبرې صف کوم. یو خبره ادوانو جانو سردار سرور کولین حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فداه ابي و امي، دا غوی ارشاد دی چې نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خطیب واوریدو. خطیب چې کوم دی خطبه وی: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ومن يعصهما، چې کم یو سړی د الله پاک او دغه د رسول اطاعت وکړو دی هم کامیاب دی. ومن يعصهما باندې وقف وکړو او کچال دې دوانو نافرمانی وکړه نو هغه هم. چې دلته وقف وکړو معنا غلطه شو کنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل: بئس خطیب القوم انت. بئس خطیب القوم، بدترین خطیب د قوم. ولی بدترین خطیب وتوي وقف غلط کړه. د خطیب د پاره د دې حدیث پرو سره د وقف علم څه شی دی؟ لازمي دی. د وقف علم سره دي خبره باندې تاسو پوه نه شوي. د دې حدیث په بنیاد سره موږ په خپل باندې ځان د سوچ وکړو چې زموږ بخبره په وقف باندې څومره عبور دی. په کار خدا و چې من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوا. دې څه ویل به سو چې چا دې دوه نه فرمان وکړه دې گمراه شو، دې بلاری شو. دې څه ویل پکارو او هغه دې څه ونه وي. په دې خبره باندې پوه شو. وس ګورې جی، زه تاسو ته په پښتو کې د دې وقف لږ اهمیت څه په یو جمله سره ظاهرول غواړم. دا به تاسو ځان سره د مرګ پوریات ساتي. زه تاسو ته یو ټکی دلته لیکم. دا جمله چې وقف څومره اهم سیز دی. په دې خبره زبه خبره کوم، تاسو په هغه عمل کوئ. خاص کر دې لپاره به زه بلال مقرر کوم. متوجه شه. دا یو جمله ده: کینا مپاسا. صحیح ده؟ ګوره جی، دا په دې م باندې وقف کومه. بلال کینا ما پاسا. ګوره توس وسو ته ګوره کینا مپاسا. فرق باندې پوه شوي. په وقف سره څومره لوی فرق راځي. بس للعاقل تکفیه الاشاره، د عاقل سړي د لپاره اشاره پوره ده. پوه شوي جی؟ دومره اهم سیز دی وقف چې د کم ځای نه کم ځای ته معنا او مطلب رسي. لہذا په ډیر زیات اهتمام سره به د وقف د سبق دا ویل غواړي او زده کول به غواړي او بل ته به رسول غواړي. ټیک شو. بیا چې دی جی د وقف تعریف هغه استاد محترم جناب حضرت قاری فضل الرحیم صاحب
سلمهم الله حفظهم الله هغه ډیر کولای کړی دلته په عربی کې وقف چې کوم دی هغه الکف عن القول والعمل یو کار ته کې دا غینا ودریدل بس کې یا یو وینا کې هغه ته بس کې دې ته موږ سوې وقف سو او د قاریانو په جبه کې په اصطلاح کې وته قطع الصوت مع النفس واسكان المتحرك ان كان متحركا سا او اواز بندول او متحرك حرف ساکن کول کاغه متحرک وي دې ته ویل کېږي وقف دې ته ویل کېږي وقف د قاریانو په جبه کې د قاریانو په جبه کې ټیک شو جی وس دا سبق زویه مته صوت متوجه شيخه الله وقف ويلشي د کلمې آخري حرف ساکن کول او سا او آواز بندول لك من قبلك آواز بند شو سام بند شو ٹھیک شو جی قاعده نمبر 1 آخری حرف با په وقف کې ساکن کوو کله چې په هغې باندې زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیشوی د زبر مثال لك من قبلك وقف من قبلك د زیر مثال لك ومن الناس وقف ومن الناس د پیش مثال لك من يقول وقف من يقول اجرا به تاسو درځي ابدي شي اجرا مثال په تور باندې من قبلك باندې وقف وکا هغه وقف وکي دا کاف دی ولی ساکن کو زکه چې اخري حرف با په وقف کې ساکن کو ټیک شو جی کله چې باغې باندې زبر زیر پیش داخلي دغه د اجرا او طریقه شو دا دو زیر مثال لك بأكواب وقف بأكواب دا دو پیش مثال لك ولدان وقف ولدان ٹھیک شو جی قاعده نمبر 2 او دو زبر با دا وقف په حالت کې په الف سره بدلو کله چې دا دو زبر په ګول تا باندې نوي لك بصيرا وقف بصيرا خاجي بصيرا مونږ ولې وې زکه منو زکه چې دو زبر با د وقف په حالت کې په الف سره بدلو علیما حکیما وغیره ډېر شي مثالونه هر یو کې تاسو کول چې دی وقف بسنګ کو هغه به وقف کوي بیا به تاسو کې چې وقف دي سی ودی وشو دا غي جواب به د قور کې ټیک شو د اجرات کې خشوه قاعده نمبر 3 او قول تابع د وقف په حالت کې په ها ساکنی سره بدلو خواه که په قول تا باندې هر قسم حرکت وي ګول تا د شکلونو ماشوم ته ولګي یو دا ګول دستي په شان چې کم دی او بل دا یو ټیک شو جی دا دو شکلونه بوت دا ګول تا شکل دی ها دا به چې کله په دې موقف کو دا په ها ساکن سره بدلیږي دا غي وجه دار کنه چې په دې تجوید کې مونږ وایو
چې وقف د لیکلو تابع دی چې کلمه څنګه لیکل شي او په وقف کې باغ شان ویل کیږي یعنی کله چې دا د خو تا خو په شکل د حال لیکل شوی ده په شکل د حال لیکل شوی ده نو په وقف کې ځکه دا ګول تا په سره بدلیږي په ها سره بدلیږي د خو تا خو په شکل د سری لیکل شوی ده د حال لیکل شوی ده نو ځکه په وقف کې په سره بدلیږي په ها سره بدلیږي ټیک شو جی دا زبر مثال لك وأقيموا الصلاة وقف وأقيموا الصلاة دا مثال نو مونږ ولیکو ماشوم ته په دې به وقف څنګه کوي هغه به دسی ولی ځکه چې ګول تا به د وقف په حالت کې په ها ساکن سره بدلیږي د اجرا بس په یو شو په ټولو کې کافی ده په ګول تا باندې د زیر مثال لك على الملائكة وقف وكي ها على الملائكة وليهاوي زكاتي دوټه کې واغم ټول ګډوډ پګول تا باندې د پېش مثال لك قرة وقف ها ولی زکه چې ګول تا بعد وقف په حالت کې په ساکن په ګول تا باندې د دو زیر مثال د دو زبر دی خدا یو دغه توران کې ټکی توران کې په دې قاعده کې دو زیر لیکل د دو زبر دی په ګول تا باندې د دو زبر مثال لك جملة وقف جمله ټیک شو جی بل پګول تا باندې د دو زیر مثال لك قريه وقف قريه پګول تا باندې د دو پیش مثال لك نمله وقف نمله اجرا باندې پوه شوي نمله ولی ځکه چې ګول تا بعد وقف په حالت کې په ساکن سره بدلیږي په ماشوم باندې د وقف تعریف یادول او بیا په هر حرف کې داغي اجرا کول بیا ګول تا بیا دغه شان دو زبر او په عام حرکاتو ټول باندې وقف کول او د باغې سره د ماشوم نه د هر تپوس کول ان شاء الله چې ماشوم په دې سره دغه لپاره به دا کافي وي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې اسانه کړي